بل صحابي د الله رسول ته راځي پوښتنه ځینې کوي چې مل اسلام، اسلام وچېش ته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اطعام الطعام وتطیب الکلام، و یو میلمه ته ډوډۍ ورکول، و یو مسلمان ته ډوډۍ ورکول، او له یو مسلمان وروره سره په ښه اخلاقو باندې خبره کول. هغه صحابي بیا د الله له رسول څخه پوښتنه کوي چې مل ایمان، ایمان چیش ته وایي ای د الله رسوله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الصبر والسماحه، د ایمان معنا صبر کول د غم په حالاتو کې، د تنګۍ په حالاتو کې، د مشکلاتو په حالاتو کې، او د ایمان معنا سماحت، سماحت معنا سخاوت کول. دغه صحابي دریم واري بیا پوښتنه ځینې کوي چې ای د الله رسوله ای الاسلام افضل، په اسلام کې تر ټولو بهترین شی کوم دی؟ د الله رسول ورته فرمایي من سلم المسلمون من لسانه و یده، په اسلام کې تر ټولو بهترین عمل دا دی چې ستا له لاسه او ستا له پښې څخه و یو مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي، او ستا له ژبې څخه و یو مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي. څلرم ځل بیا ورته فرمایي چې ای الایمان افضل، تر ټولو بهترین ایمان کم دی؟ محمد رسول الله په جواب کې ورته فرمایي حسن الاخلاق، تر ټولو بهترین ایمان چې دی هغه د مسلمان دپاره هغه ښه اخلاق دی.